بیا مانا خلک دا تپوس کوي چې مفتي سردار علي څوک و. زه ورته جواب کې وایم د خطابت سردار مفتي سردار علي، د بینونو مقرر یو بهترین مقرر مفتي سردار علي، د ختم نبوت دفاع کول والا مفتي سردار علي، د نبوت دفاع کول والا مفتي سردار علي، ناموس صحابه پر جنگیدل والا مفتي سردار علي، د مسجد چوکیداری کول والا مفتي سردار علي، د مدرسې چوکیداری کول والا مفتي سردار علي، کې پی کې پیغام رسول والا مفتي سردار علي، حرمت رسول ته پر جنگیدو والا مفتي سردار علي، د تبلیغی جماعت ترجمان مفتي سردار علي، علماء دیوبند ترجمان مفتي سردار علي، علماء حق ترجمان مفتي سردار علي، د ختم نبوت دفاع کول والا مفتي سردار علي، ناموس صحابه پر جنگیدو والا مفتي سردار علي، پتیلو ته پیغام ورکول والا مفتي سردار علي، حرمت رسول باندې هر څوک قربانول والا مفتي سردار علي، تبلیغی جماعت دفاع کول والا مفتي سردار علي، جهاد تفاعل دفاع کول والا مفتي سردار علي، د جمعیت علماء اسلام یو بهترین خادم مفتي سردار علي، د سپاه صحابه ناظم مفتي سردار علي، د انټرنیشنل ختم نبوت امیر مفتي سردار علي، د تبلیغی جماعت مامور مفتي سردار علي، د دین هر شوبه دفاع کول والا یو شخصیت مفتي سردار علي صاحب رحمت الله علیه. محترم سامعین، زما د اخیری پیغام تاسو نه یو جذبه یو ولولا یو عزم اخیستل غواړم اور دې مجلس کې به الله سره وعده کوي، ما سره نه الله سره به وعده کوي. الله پاک حاضر ناظر دی، دستا عقیده ده زما هم عقیده ده، الله پاک هر ځای کې موجود دی، دستا عقیده ده زما عقیده ده. دځې کې به زه تانه یو عزم اور وعده اخلم، بیا به دنه اجازت اخلم. محترم سامعین، ما 10-15 منټ کې ستاسو مخې ته یو مختصر موقف کې ښودلو. نن موجوده موږ کوم دور سره تېرېږو، حرمت رسول باندې حمله په همدې دور کې وشوه، ختم نبوت باندې حمله په همدې دور کې وشوه، ناموس صحابه باندې حمله په همدې دور کې وشوه، زما علما باندې حملې په همدې دور کې وشوې، مدارس او مساجدو باندې حملې په همدې دور کې وشوې، زما د طلبه کرامو باندې حمله په همدغه دور کې وشوه، زما د علماو جنازې اوچتې شوې، طلبه کرامو جنازې اوچتې شوې، مدارس شهید کړل شو، مساجد شهید کړل شو. خو ما ته افسوس دی په دې خبره باندې مخکې مفتي سردار علي دې میدان کې تنې تنها ولاړو، نن زما علما دیوبند تنې تنها ولاړ دي. حالانکه ستاسو دا ذمہ داري جوړیږي که میدان کې علما د دین کمې شوبې کې جنګیږي، تاسو به ورسره انشاءالله شانه بشانه ودرېږئ که نه به ودرېږئ انشاءالله، ودرېږو که نه به ودرېږو انشاءالله، د ختم نبوت دفاع وکړو که نه به کوو انشاءالله، ناموس صحابه دپاره به جنګېږو که نه به جنګېږو انشاءالله. نن خلک ما ته دا وایي چې مفتي سردار علي لاړو دنیا نه، زویم نه دی تللی، نه اوس هم مفتي سردار علي موجود دی، ژوندی دی. مفتي سردار علي د اویس په صورت کې موجود دی، مفتي سردار علي د سعد په صورت کې موجود دی، مفتي سردار علي تاسو کې هر صورت کې موجود دی. ته د مفتي سردار علي په شان تقریر نشي کولی، هیڅ خبره نه ده. سوشل میډیا باندې دغه دفاع وکړه، ته ټیک دی مفتي سردار علي په شان جذبه نه لرې، تا ته بیا هم بچی الله درکړی دی، هغه بچي باندې محنت وکړه، غېنه مفتي سردار علي جوړ کړه. نن به د دې خبرې عزم کوو چې انشاءالله زه به د خپل هر بچي نه مفتي سردار علي جوړو که نه به جوړو انشاءالله، جوړو که نه به جوړو انشاءالله. هغې د ختم نبوت دفاع کړي، موږ به د ختم نبوت دفاع کوو که نه انشاءالله، ناموس صحابه دپاره به جنګېږو انشاءالله، تبلیغي جماعت سره به شانه بشانه ودرېږو انشاءالله، د ختم نبوت دپاره به جنګېږو انشاءالله. ستاسو اواز پاکستان پارلیمنټ ته رسول غواړم، د ختم نبوت دپاره به جنګېږو انشاءالله، د حرمت رسول دپاره به جنګېږو. ستاسو اواز هندوستان ته رسول غواړم، د ختم نبوت دپاره به جنګېږو انشاءالله، حرمت رسول دپاره به قرباني ورکوم انشاءالله، د مدرسې او د مسجد چوکیدارا به کوم انشاءالله، د دین هرې شوبې دپاره به تېرېږو انشاءالله، د تبلیغي جماعت دفاع به کوم انشاءالله، مجاهدینو سره به شانه بشانه ودرېږو انشاءالله، سیاسي میدان کې به خپل علماو سره ودرېږو انشاءالله، ختم نبوت دفاع به کوم انشاءالله. باطلو ته یو شعر کې پیغام ورکول غواړم، هغې نه مخکې چا چا د عزم کړی په خپل پرچې باندې ودرېږئ، لاسونه اوچت کړئ، الله پاک ته خپل عزم وښیئ چې زه د خپل مال جان قربانېدو ته تیار یم انشاءالله، په خپل پرچې نه ودرېږئ انشاءالله، د ختم نبوت دپاره به جنګېږو انشاءالله، ناموس صحابه دپاره به جنګېږو انشاءالله، د مسجد چوکیدارا به کوم انشاءالله، د مدرسې چوکیدارا به کوم انشاءالله، علماو سره به شانه بشانه ودرېږو انشاءالله، پاکستان کې اسلامي نظام راوستلو دپاره به جنګېږو انشاءالله، علماو سره به شانه بشانه ودرېږو انشاءالله. باطلوں تا یو شعر کے پیغام اور کول غرم، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے، ہم جھکتے نہیں، بیکتے نہیں، ڈرتے نہیں، ہمارے ساتھ وہ آئے جو سینہ تان کر چلے. ماوی نانا دا شعر کے اوسم غلطیشتا، دا شعر کے لگا تبدیلی کول غاڑی، ہم جھکتے نہیں، بیکتے نہیں، ڈرتے نہیں، ہمارے ساتھ وہ آئے جو کفن اٹھا کر چلے. وما علینا